الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 122. مخکې آیتونو کې د شیطان د فیروکارو او د هغې انجام ذکر شو چې کوم ځناور د غیر الله په نوم باندې هغه نظر کوي او د الله خلقت بدلی چې کوم شکل او صورت الله رب العزت ورکړی دی په هغې کې رد و بدل راولي د شیطان په وعدو باندې یقین ساتي. نو الله رب العزت فرمایي د دغه خلکو ځای هغه جهنم دی، چرته به هم دیو تر جهنم نه خلاصې نصیب نشي. اوس د هغو په مقابله کې الله تعالی د هغه بندګانو ذکر کوي، هغه د هغو خوبیانې ذکر کوي، د هغو نتیجه ذکر کوي. او اصل کې یو شیز حقیقت دا تقابل په صورت کې په سمجھ کې راځي چې کله د یو شیز مقابل ذکر شنو والا انسان په هغې باندې پوهیږي. مثلا د شپې په حقیقت باندې به یو سړی هله پوهیږي چې کله په ورځ د ورځ په حقیقت باندې پوه شي. توروالی به یو سړی هله پېژني چې کله سپینوالی وپېژني. نو چې کله دا د یو څیز مقابل نه ذکر شوی نو دی د هغې پېژنګلو نشي کولی. تر څو پورې یو سړی چې کوم دی حق په حق باندې داسې نشي پوهه کېدی چې تر څو پورې د هغې په مقابله کې باطل ذکر شوی نه وي. نو مخکې د کافرانو خوبیانې ذکر شوي، اوس دې آیتونو کې الله تعالی د مؤمنانو صفات، د هغې خوبیانې او د هغې نتیجه ذکر کوي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک چې ایمان راوړی دی، د ټولو نه لوی عبادت بلکې د ټولو عباداتو جرړه هغه ایمان او توحید دی. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. چې زما په الله باندې او فرشتو باندې، کتابونو باندې، پیغمبرانو باندې او د آخرت په ورځ باندې، په تقدیر باندې که هغه د خیر وي او که د شر وي، په دې ټولو باندې ایمان دی. دغه رنګ انسان کم د مرګ نه پس زندگی ده، بعث بعد الموت، په هغې باندې ایمان وي. او بیا صرف ایمان دا نه کافي کېږي بلکې وعملوا الصالحات، چې د ایمان سره سره یو انسان نیک اعمال هم کړی وي. نو اصل مقصد هغه اعمال دی، ایمان د هغې دپاره بنیاد دی. اعمال دا یو میوه ده. نو د اعمالو نه بغیر هم چې کوم دی یوازې ایمان د انسان دپاره نه کافي کېږي بلکې بیا به خامخا چې کوم دی یو سړی صرف ایمان نه وړي د هغې سره نیک اعمال نه وي نو بیا به خامخا انسان جهنم ته به داخلېږي.
که حدیث مبارک کی راځي حضور علیه السلام یو صحابي ته وایي تا د نجات څیز هغه دی چې ته به داسې چابۍ باندې راتګ وکړي چې د هغې دپاره یعنې معنا دا چې یوازې ایمان نه کافي کېږي بلکې د جنت چابي هغه لا اله الا الله ده. په دې سره به تا ته جنت دروازه کولاویږي. وله اسنان د دغه چابۍ دپاره غاښونه هم وي. نو که تا چېرته به داسې چابۍ باندې راتګ وکړو چې د هغې دپاره غاښونه وي نو یفتح لکه تا دپاره به د جنت دروازه کولاو کړی شي. او که تا به داسې چابۍ باندې راتګ وکړو چې د هغې دپاره غاښونه نه و نو ستا دپاره د جنت دروازه بیا نه کولاویږي. نو دې وجې نه د غاښونو نه مطلب دا دی چې یوازې ایمان نه کافي کېږي بلکې د ایمان سره سره به نیک اعمال هم کې. نو دې وجې نه چې کوم د الله رب العزت فرمایي وعملوا الصالحات چې دیو اعمال هم کړي وي نو اصل مقصد د اعمال د ایمان او عقیده د توحید د هغې دپاره بنیاد دی. اعمال میوه ده، د اعمالو نه بغیر هیڅ هم نه کېږي. ځکه د ونې پهچان د هغې پېژنګلو به ته هله کې چې په هغې کې میوه وي ته یې د هغې نه پېژنګلو کې. خو بعضې وخت داسې راشي چې په هغه میوو باندې یا په هغه ونو باندې موسم د خزان راشي او هغه پاڼې وغورځوي نو بعضې اوقاتو کې د هغه ونې شناخت نه کېږي، پېژنګلو نه کېږي چې دا د څه ونه ده. او چې کله موسم د بهار پې راشي په هغې باندې چې کوم د الله رب العزت هغه پاڼې را دغه کي نو بیا هر سړی دا پېژنګلو کولی شي دا د څه ونه ده. دا چې کوم دی نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی میوې الله رب العزت په هغې کې پیدا کړي نو اصل مقصد بیا پوره کېږي. نو اصل مقصد چې کوم دی هغه میوه ده. نو خالی په تانه باندې هم څه نه کېږي، په پاڼو باندې هم څه نه کېږي. د دې وجې نه ایمان جړ او بنیاد دی او بیا تر څو پورې چې د دې سره دغه میوه نه وي د هغې پاڼې نه وي نو بیا هم مقصد نه پوره کېږي. نو لحاظ د ایمان سره سره اعمال هم ضروري دي. اعمال که هغه زباني وي او که بدني وي که مالي وي. لکه د بعضې تعلق د ژبې سره دی، بعضې تعلق د بدن سره دی او د بعضې تعلق د مال سره دی. لکه مونږ په هر مانځه کې چې کوم دی دا اقرار کوو التحیات لله والصلوات والطیبات ټول زباني عبادتونه د الله دپاره دي، بدني عبادتونه او مالی عبادتونه دا د الله دپاره دي. دارنګې بدن مال دا ټول چې کوم دی دا د الله دپاره دي. نو دا مال او بدن او دا ژبه دا به ټول د الله په عبادت کې چې کوم دی خرج کوو به. نو چې ایمان دې راوړ د هغې سره به نیک اعمال هم کې. نو چې نیک اعمال دې وکړل سندخلهم جنات الله وایي زر ده چې مونږ به داخل کو دوی لر داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. یا د انسان په تصرف کې د انسان په ملکیت کې به دغه نهرونه بهیږي. یا من تحت اشجارها د هغې د ونو لاندې دغه نهرونه به چې کوم دی دا به بهیږي. او دا بس بعیده نه ده، بس سترګې بندېدل د دنیا چې کله انسان قبر ته ورسېږي جنت به مخې ته وي، جهنم به مخې ته وي. نه جنت لرې دی او نه جهنم دا لرې دی. خالدین فیها ابدا. او بیا په دغه نعمتونو کې دغه جنت کې دا به همیشه دپاره وي، همیشه دپاره. او په دغه باغونو کې جنتونو کې دا زندګي تېروي. نن مونږ د هغې تصور هم نشو کولی. خو دا د الله وعده ده، وعد الله حقا. دا د الله وعده رښتونې ده. ومن اصدق من الله قیلا. څوک زیات رښتونی دی د الله. ومن اصدق من الله څوک زیات رښتونی دی من الله د الله نه قیلا په اعتبار د خبرو باندې. معنا دا چې د الله د خبرې نه زیاته خبره د چا رښتونی کېدی شي. چې الله رب العزت فرمایي چې تا ایمان ناوړ د ایمان سره سره د نیک اعمال وکړل نو الله رب العزت وایي جنت ته به داخلېږي. او بیا دا د الله خبره د الله د خبر نه خو زیات د بل چا خبره دا رښتونی نشي کېدی. نو وعد الله حقا. دا الله وعده ته چې کوم نه دا حقه ده او ثابته ده او رښتونې وعده د الله د وعدې نه د بل چا وعده دا چې کوم دی حق او رښتونې دا نشي کېدی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي سره د ایمان نه
سندخلهم جنات زرد چې داخل بکو دوی لره جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به فیها په دغه باغونو کې ابدا همیشه وعد الله حقا وعده د الله تعالی حقه ده ثابته ده ومن اصدق من الله څوک زیات رښتونه دی من الله د الله نه قیلا په اعتبار د خبرو باندې قیلا په اعتبار د ویلو سره نو د الله نه زیات رښتونه بل څوک نشي کېدی نو د الله وعده رښتونې ده چې ایمان دې راوړ او د ایمان سره سره د نیک اعمال وکړل نو الله رب العزت به جنت ته داخلوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الشر المحيا والممات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب.